بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیه. نو ویل شو چې د خاص په ځوانو حکمونو باندې و تفریعات چې درې تفریعات دا په اولنی په دویم حکم باندې ذکر کړل او سلور په اولنی حکم باندې ذکر کومه خو په منځ کې به دوه اعتراضات د امام شافعي رحمت الله علیه د طرف نه په امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه باندې وارد کېدل نو داغه ذکر کوم. یو خبره مخکې سبق کوش ولا چې هغه د طلاق مبارک وا دا سړی د خپل خاصی ته چې په دویم پیر باندې راشي دا سړی د سو طلاق مالک ته دریو مالک ته او کړه دوه مالک ته او کړه یو مالک ته او هغه وایي چې دا تاسو ثابت کوئ په حتی تن کې حسره نو موږ دوی چې موږ په حتی تن کې حسره دا نه ثابت کوو بلکې دا موږ په حدیث توسل سره ثابتو. دغه شانتي دویمه مسله دا ده چې امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې دا لاول مقدمه وایي د تمهید دا ده چې کله یو سړی غلا وکړه او بدی سړی باندې دا غلا ثابت شو نه او د بدی کې لاس کټ کړل شو. وز دا کم مال چې د پټ کړه لري دا کړه د پلاس کې موجود وو دا کم مال چې پټ کړه لري دا د پلاس کې موجود وو جدا خو به مالک ته واپس کیږي بل اتفاق پدې کو څه خبره نشته خو چې کله د دې سړی هغه مال دنه هلاک شوی دی یا د هلاک کړی دی خو د سره مال نشته دی او بدغلا ثابت شو د دنه لاس کټ کړی شو نو د دینه ورستو کې دې سړی سره مال نو امام شافعي رحمت الله علیه وی کده سره مالیو کني خو بدما کده کمال وسره جو بیا خو به التفاق خبره ده خو کمال وسره نو کده د دنه هلاک شو یا د هلاک کړو نو په هیڅ صورت کې په زمان نشته ده. امام شافعي رحمت الله علیه وی واښو به معنی او امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي کړه دې سړی سره دا یو د امام صاحب رحمت الله علیه نه دو روایت دي. یو روایت دا ده وای چې د دې سړی باندې د سر نه زمان نشته او دویم صورت دا ده چې د استهلاک په صورت کې په زمان شته د استهلاک په صورت کې به سره زمان شته استهلاک یو اولای چې سره به زمان شته او دویم د استهلاک هلاک او په استهلاک کې فرق دی. استهلاک چې د خپل باندې هغه ځای کړل خپل باندې هغه هلاک کړی دی غل چاره سامان واغستو او خپل باندې ختم کو مړی کو یا هغه حلال کو نو دې د استهلاک ویل کېږي. الګه پوښو به معنی پرې معنی پوښوي ښا او د دې وجه دا ده چې دلته کې کله چې د غل کوم کې غلا وکړه کوله نو د دې غلانا لږ سات مخکې یعنی د غلا چې څنګه کوله د دې نه بس یو سکند 2 سکند مخکې دا سیز د دې انسان د حفاظت نه اوته د انسان د عصمت نه اوته او د الله عصمت ته داخل شو. د چا عصمت ته داخل شو؟ د مالک دا اوته او د چا عصمت ته لاړو؟ د الله عصمت ته لاړو. نوې د غلانا لږ سات مخکې چې دا سیز د عصمت نه اوته د حفاظت نه اوته د چا حفاظت ته لاړو نو دا بنده چې دا کم مالک چې دی وس د دې هغه محافظ جوړ نشو یعنی دا سیز د نه شو بلکې د چا شو؟ د الله شو. نو غل چې غلا کول نو دای د سنه وکړه دا د چا نه وکړه د الله د حفاظت ته وکړه نو د نه ځکه د لاس کټ کولې کیږي. واښو به معنی واښوي خو امام صاحب رحمت الله او بیا کله د سره عقل سامان موجود وي نو امام صاحب ته مونږ وایو چې الګا امام صاحب دا امام شافعي رحمت الله چې دا ته دا سامان ولې واپس کې نو وایو چې د حفاظت نه غوته لري خو اوس په دنیا کې خدا سړی مالک دی کنه نو د دې کمن صورت ته ګورو چې مونږ وایو چې په دې سړی باندې واپس کول نه مال لازم دي اګه مانند ګوري دیتا نو وایو چې په دمن تاوان نشته نه پوښو به معنی وس امام شافعي رحمت الله علیه دا اعتراض وکړو چې د غلب مبارک الله تعالی قرآن مجید فرمای السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما او بیا وس اقوله جزاء بما كسب نکالا من الله. نو امام شافعي رحمت الله علیه اعتراض وکړو
چې تاسو دا خبره ثابتوي د غل لپاره د لاس کټ کول په فقطعوا ایدیهما سره پس سره ثابت کوي په فقطعوا ایدیهما سره ثابت کوي نو فقطعوا ایدیهما دا قطع دا خو لفظ خاص ته او دا وځ شوی له خاص معنی لپاره او خاص معنی د قطع دا چې بده مړون کې د لاس کټ کول نو دې نه خو صرف دا معلومیږي چې کله غلغ لا وغلا او په دا باندې اغلا ثابت شوله نو تاسو به د لاس په مړون کې داخل کړئ خدا خبره کول چې دا سیز د حفاظت نه اوته د الله پاک حفاظت ته داخل شو بنده چغلا وکړه د الله پاک د حفاظت نه غلا وکړه او د الله پاک په حفاظت الله پاک د مال نه مستغنی دی جو په د باندې تاوان نشته دا خبره تاسو د خاصه کتاب الله نه ثابتوي نو په خاص د کتاب الله باندې زیادت ته او ما د مخ کې ویلو چې په خاص د کتاب الله باندې ورسره زیادت منم نه تاسو په خاص د کتاب الله باندې زیادت ونه کو الګا بلې خبره باندې پوښوي پرې خبره باندې پوښوي دې پورې پوښوي نو جواب ورته مصنف رحمت الله علیه د احناف د طرف نور کړی دی چې ستاره اعتراض مونږ باندې دی کنه چې دا تاسو ثابت کړی دی د سنه د فقط او ایدیهما نه کنه نو دا اعتراض مونږ باندې حل وي چې کله مونږ دا ثابت کړی د فقط او ایدیهما نه حال لري چې مونږ وایو چې دا د حفاظت نه تر د الله حفاظت ته دا مونږ په فقط او سره نه کوو بلکې دا مونږ په سر دلیل نشو په جزاء سره پس سره ځکه جزاء دا چې کله په ځای د سزاګانو کې ذکر شي جزاء چې په موضع د عقوباتو کې ذکر کړل شي عقوبات سزاګانې ته وایي یعنی جزاء چې په معرض د عقوباتو کې ذکر کړل شي نو مراد د دې نه هغه حق وي کم حق چې د الله تعالی لازم وي په بنده باندې کم حق چې د الله تعالی لازم وي په چا باندې او د الله تعالی حق به هله کېږي دا چې کله دا جنایت واقع شي د الله په حق کې او د الله په حق به جنایت هله واقع کېږي چې کله د بنده د حفاظت نه وړي د چا حفاظت لړ شي د الله حفاظت ته نو دا د بنده د حفاظت نه تر لري د الله په حفاظت کې داخل شوی دی ځکه خو د دې لپاره جزا ټکه استعمال شوی دی کنه لکه پوه شو به معنی ها نو امام شافعي رحمت الله علیه چې کوم اعتراض کړی دی چې تاسو په خاص د کتاب الله باندې اجازت کوئ چې هغه فقط او ایدیهما دی نو موږ اعتراض به باندې حاله چې کله دا موږ ثابتوله د فقط او ایدیهما نه او حال لري چې دا موږ د فقط او ایدیهما نه ثابتو بلکې په لفظ سره ثابتو په جزا سره او په جزا سره څنګه ثابتو چې په زید عقوباتو کې چې کله جزا ذکر شي په زید عقوبات مطلب سزاګانې کله سزاګانې بیانېږي او په دې کې جزا راشي نو دینه به مراد هغه وي کم چې د الله تعالی حق واجب په بندګانو باندې یعنی بنده د الله په حق کې څه کوتاهي وکړي نو د لپاره سزا ذکر کیږي او الته جزا ټکي راځي نو دلته کې چې الله تعالی دا جزا ټکي ذکر کړی دی د دین هم دا معلومیږي چې دا سیس د دې بنده د حفاظت نه وته لري د چا په حفاظت کې داخل شوی دی او دې بنده چې داخلا کړی دا د چا د حفاظت نه کړی دا د الله یې د الله تعالی په حق کې کمه کړی دی نو ځکه دا جزا ټکي استعمال شوی دی پوه شو به معنی بل دویمه د چې جزا د لګي ذکر شوی جزا په معنا د کفاره نو کفا مطلب دا دی چې د چې دا څومره ګناه کړی بس داغي سزا دغه دا چې د نه لاس کټ کولې کیږي خو منګه چې دغه ته وګورو صورتونو وګورو چې دا سید سره موجود دی او دا سړی وسوم مالک دی نو موږ وایو چې اوس د نه داسې واغستل شي زمان دی په دمان لازم کړی شي پوه شو به معنی اوس وګوره کتاب ته ثم قال المصنف رحمة الله عليه بيواي مصنف رحمة الله عليه وبطلان العصمة عن المسروق او باطل كيدل عصمت د مسروقنا بقوله جزاء دا الله تعالی پر قول جزاء سره ده لا بقوله فقطعوا دا فقطعوا سره نه ده پوه شو به معنی فقطعوا ايديهما جزاء مما كسبوا وهذا ايضا جواب سؤال مقدر او دا هم جواب دے سؤال مقدر يريد علينا من جانب الشافعيه چې وارد کیږي په موږ د چاره طرفنا وتقرير سؤالها هنا ايضا لابد فيه من تمهيد المقدمه او دلګي د سوال تقریر چې موږ کو نو دې لپاره هم یو تمهیدی مقدمه ویل لسري ضروری دي هغه دا ان السارق اذا سرق شيئا من احد کله چې غل چانه څه شي کټ کی الګ یقیني ما سره وای وقطع يده فيها او کټ کی لاس د غل په دی اغلا کې فان كان المسروق موجودا في يد السارق کچره دا غلا شوی مال دا موجود وي په قبضه د څګه سارق کې يرد الى المالك بالاتفاق نو دا مالک ته
سګي واپس کیږي ورته ولی ورته واپس کیږي ځکه چې د مالک د ملک وسوم در سره سره باقی دی و ان کان هالکا او کچر دا دنه په خپل باندې هلاک شي وإن كان هالكا كجردا هلاك شي فعند الشافعي رحمه الله تعالى وده امام شافعي رحمه الله عليه فرمانه يجب الزمان عليه وصفهم لپدمان تاوان سره لازم ده سواء هلاك بنفسه او استهلكه برابر خبره ده کله بخپل هلاک کړه کړه نه هلاک شوی لکه پوښوي په دوه صورتونو کې وسه لازم ده تاوان به لازم ده زمان به لازم ده وعند ابي حنيفه رحمه الله عليه او د امام صاحب رحمت الله علیه بنسبت باندې لا يجب الزمان قط چې یو قول ادارې دا قول چې د امام صاحب رحمت الله علیه دی وی کچته په خپل ته هلاک شوی او قبل ته هلاک کړي نه دا ظاهر روایت چې په دې سړي باندې د اس زمان نشته تاوان به نشته او الا عند الاستهلاك في روایت او یو روایت د امام صاحب نه چې دا د حسن ابن زیاد قول د چا په د حسن ابن زیاد په طریقې سره د نقل له چې او د استهلاک په صورت کې به زمان شته او د هلاک په صورت کې به زمان نشته په هلاک او په استهلاک کې څه فرق دی هلاک چې په خپل باندې مرشي او استهلاک چې دی هلاکی لکه دا مطلب د چرګې پټ کړله او چرګ مړ شوله نو دا هلاک دی او چرګې پټ کړله هغه بیا حلال کړله او وای خړله نو دا سره استهلاک دی وذلك دا لانه خوس په د باندې تاوان ولې لازم دی او په د باندې د اغلاق د لاس کټ کول دا ولې دي لانه حين اراد سارق السرقه کله چې سارق د سرقې اراده وکړه نو یبطل قبیل السرقه نو د سرقې نه لږ ساعت مخکې قبیل لږ ساعت مخکې یبطل باطلیږي د غلانه لږ ساعت مخکې سو عصمت المال المسروق هغه عصمت حفاظت د مال مسروق من ید المالک د ید د مالک نه حتى يصير في حقه در دې ورچ وګرځي دا مال د په حق من جمله ما لا يتقوم د داسې سوزونه چې دغه قیمت نه وتتحول عصمته الى الله او لاړلو د لاسیس په حفاظت د چا کې الله پاک طرف ته او هو مستغنی عن زمان المال او الله تعالی د مال د زمان سره مستغنی دی نو لہذا په زمانه تاوانو نشته لکه پوه شو امام صاحب چې په زمانه تاوان نشته ها کچته سامان وسره موجود وو نو موږ بیا په دمانه سي تاوان دی بیا په دمانه سي وانما يجب الرد واجب دی رد په دمانه اذا كان موجودا کله چې دا سامان در سره شوی لانه لم يبطل ملكه ځکه چې ملکیت نه باطل شوی لانه ده وان زالت عصمته اگر چې عصمت باطل شوی ده خو ملکیت باطل شوی نه ده نو فلرعایت الصوره دو کمنګه د صورت رعایت کو نو قلنا من وای بوجوب رد المال چې دا مال واپس کول سری واجب دي ولرعایت المعنى قلنا بعد زمانه او چې موږ د معنا رعایت کو نو موږ چې زمان په نشته ده لکه پوه شو به معنی یعنی کدی ته ګوري چې دا سیس وسوم د مالک په ملکیت کې ده او هغه سیس وس د سره موجود ده نو موږ وای چې په د باندې تاوان شته پوه شوي او کدی ته ګوري چې دا سیس د حفاظت نه تر د الله حفاظت ته او د سړي د اغلا کړي د الله د حفاظت نه او د دې سړي سره اوس په ملکیت کې راشي نشته ده نو موږ وایو چې په د باندې تاوان نشته ده الګه پوه شو به معنی आवाज ناراضي کنه واعترض عليه الشافعي وس امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ پر دیوان اعتراض وکړو بان المنصوص عليه في هذا الباب هو قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ اعتراض وکړو چې منصوص علیه په دې باب کې تاسو دلیل نشي پدې کې نو دا فاقطعوا ايديهما نشي والقطع لفظ خاص او قطع لفظ خاص ته وذي علی معنی معلوم چې معنی معلوم د بارو د کله شوی او معنی معلوم سره والابانه عن الرسل چې دا جدا کول د لاستی د کلاینا د دې مړون نه ولا دلاله له او دلالت نشته په دې معنی على تحول العصمه عن المالك الى الله تعالى چې اوړېدلو د عصمت د دینا د مالک نه الله ته یعنی د قرآن د آیت نه صرف قطع ثابتېږي او قطع ویلېږي او مړون کې لاس پرې کول د قرآن مجید نه دا نه ثابتېږي چې د مال د عصمت نه تله د الله تعالی عصمت ته نو ته چې دا خبره ثابته چې د مال د عصمت نه لاړو د الله په عصمت کې داخل شو دا په خاص د کتاب الله باندې سره زیارت ده
فالقول ببطلان العصمه پس قول چې د عصمت په دې کې باطل دی زیادت علی خاص الكتاب دا زیادت ته د کتاب الله په خاص باندې الګه پوه شوي فاجاب المصنف رحمه الله عن جانب ابي حنيفه مصنف جواب ورکړی د امام ابو حنیفه رحمه الله طرفنا بان بطلان العصمه عن المال المسروق چې باطل د عصمت د مالک د مال مسروق ده وازالتها او زائل کېدل لري د مالک د الله تعالی ته انما نثبته بقوله تعالى جزاء بما كسب واذا من ثابتو وجزاء بما كسب سرا لا بقوله فقطعوا سرا نه ثابتو نو ستای تراس موږ مندا دی کنه چې دا څه پس سره ثابتوي فقطعوا سرا نو زره ته ویم چې دا موږ په فقطعوا سره نه ثابتو بلکې دا موږ پس سره ثابتو فجزاء سرا او بجزاء سره څنګه ثابتيږي نو لئن الجزاء اذا وقع مطلقا في مارج العقوبات جزاء کله چې واقع شي مطلق یعنی ذکر وصولونه صرف جزاء مطلق ذکر شولا فزيد عقوبات کې في مارج العقوبات فزيد سزاګانو کې نو یراد به اراده کول کې بری سره ما يجب حقا لله تعالی هغه چې واجب وي حق د چا لپاره نو دلته هم چون کې جزاء مطلق ذکر شوی دا او بزید سزا کې ذکر شوی دا نو دینه مو مراد هغه حق وي کم چې واجب وي د چا لپاره الله لپاره وانما يكون حقا لله تعالى او ګرځي بدا سزا دا اغلب حق ګرځي د الله تعالی اذا وقعت الجنايه في عصمته واسره کله چې واقع شي دا جنایت دا جرم د الله په عصمت او د حفاظت کې واذا كان كذلك کله چې دا خبره د شوله نو فقد شرع جزاؤه جزاء كاملا نو مشروع کله شوی د دې لپاره جزاء کامل چا څه شری او القطع جاسره قطع ده ولا يحتاج الى زمان المال او دا محتاج نه ده زمان د صدا نه مال ده غايته وزياد نزياد بداوشي انه اذا كان المال موجودا في يده کچره دا مال موجود وي د پلاس کې نو يرد اليه دا به اصل مالک ته واپس کولېږي لاجل صورته ځکه چې صورتن دا سړی د دې سره مالک ته صورتن دا سړی سره اگر چې عصمت دې لري او صورتن سره مالک ته خادي او ولأن جزاء بمعنى كفا چې جزاء په معنی د سره د کفاره فيدلنا دلالت کوي على ان القتل هو كاف لهذه الجنايه چې دا لاس کټ کول کافی دی د جنایت لپاره نو مال تاوان لازمول دا په دې معنی د دې نه ثابتېږي ولا يحتاج الى جزاء اخر او بل جزاء ته د ضرورت نشته چې ته وې چې زمان په لازم نه اتاجب زمان وهذا نبذ مما ذكرته في التفسير الاحمدي وكفاك هذا ودا یو معموله د نمونه ده کوم چې ما په تفسیر احمدي کې ذکر کړی ستاره په ادم پوره ده او کنور د خوخه جو وا کتاب ځان نه وخت تفسیر احمدي تفسیرات احمدیه اپای کې ځان لګور تاسو سم ویلو چې دا بار بار د خپل کتاب کې با د خپل کتاب هغه اډورټایزمنت بګی چې هغه دا تفسیر احمدي مالي کړی ادا ځان نه وخت لګورای هلکه تاسو په دې باندې پوښوي خلاصې ته دا بیا مده سلې و چې کله غلغ لا وکي کنه او دنه بری ګلاس کټ شي نو بده باندې د مال زمان شته کنيشته تاوان پښته کنيشته واښو به نه د مال تاوان پښته او کنيشته نو چې کله دا سامان د سره موجود و پلاس کې نو بیا خو د ټولو په باندې پتاوان شته امام شافعي رحمت الله علیه وی کده په خپل هلاک کړو کده نه هلاک شو او تاوان به شته او امام صاحب رحمت الله علیه وی کده دنا هلاک شو یو د امام صاحب د دوه قولونه یو قول دار چې سره په تاوان نشته او دویم قول دار چې تاوان په د هلاک په صورت کې په تاوان نشته او د استهلاک په صورت کې به سره تاوان دی امام او دلته کې د امام صاحب رحمت الله دلیل دار د امام صاحب دلیل دار چې په دې سړي باندې تاوان ولې نشته په دې سړي باندې تاوان ولې نشته د دې خبرې دلیل دار چې ګوره کله د اغلق لا کوله نه د اغلاق کولو نه لک سات مخکې د اغلا کولو نه لږ ساعت مخکې دا مال د دې مالک د حفاظت نه واوړېدو د چا حفاظت ته لاړو د الله عصمت او حفاظت ته لاړو نو د غل چې اغلا کړي دا د مالک د عصمت نه کړي بلکې د چا د عصمت نه کړي د الله د عصمت نه کړي دا او د الله چونکې مال د ضرورت نشته د الله چونکې مال د ضرورت نشته نو مال تاوان پکې نشته خو صرف دغه لاس کټ کول لري لپاره سری کافی دي پوه شو به معنی خو کچرته د مال وسره موجود نو موږ وایو لکه د مالک ته عصمت نه خوته لري خو ملکیت په سمشته نو وایو چې تاوان په
لازم دی. نو امام شافعي رحمت الله علیه اعتراض وکړو چې دلته کې تاسو د زغل لپاره چې سزا ذکر شوی نو فقط ایدیهما دی نو د قطع نه غصب دا معلومیږي چې د الله سره نه په مړون کې کټ کا نو دا خبره د قطع نه ثابتېږي چې اعمال د حفاظت نه لاړو د الله حفاظت ته داخل شو دا ته په خاص د کتاب الله باندې زیادت کې او په خاص د کتاب الله باندې تاماته وی زیادت پینې رسي اوس په خپل باندې کې پوه شو مې باندې نو جواب دار چې موږ په خاص د کتاب الله باندې زیادت نه کړي ته چې دا خبره کوي چې دا د فقطعون ثابته کړي دا نو زه دا فقطعون نه ثابتوم بلکې دا موږ ثابتو د جزاء ان د سنه جزاء او د جزاء څنګه ثابتېږي وای جزاء چې کله مطلق په معرض د عقوباتو کې په زید عقوباتو کې ذکر شي نو مراد د نه هغه وي کم چې د الله تعالی حق پر بنده باندې لازم وي او دا به الله حق اله ګرځي چې د اغلا د الله د حفاظت نه وشي د اغلا د سنه وشي د الله د حفاظت نه وشي نو دلته کې د اغلا هم چونکې د الله د حفاظت نه کړی دا او د الله تعالی مال ته ضرورت نشته پوه شوي او د دغه لپاره سزا صرف د لاس کټ کول دي دویم دا ده چې دا جزا په معنا د کفاره مطلب دا دی چې د غل د غلا لپاره سزا صرف او صرف لاس کټ کول دي د دې نه علاوه به بل سزا نشته دا مال لازمول په هغه باندې دا دویم نمبر سزا ده او دویم نمبر سزا په نشته الله پاک دغه سزا کافی شافي ذکر کړی دا چې لاس په کټ کوي لکه پوه شوې به معنی خو صرف دې ته موږ ګورو چې راکړه مال سره موجودي نو موږ ظاهر ته وګورو او موږ چې را دا شیز وز د سره د مالک په ملکیت کې نو دا اوس واپس واغستې شي پوه شوې به معنی ها خاصه هی به دا زود کوي او بیا به اخر سره جنین دا به واړوي هم او په اخر کې مې دا خلاصو ویلا چې سبا را باندې بیا دوباره نه وای خو جنین رسیدله نو دا اخر دا خلاصه بیا ځل